زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په مسجد نبوي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با منځ کو امامتي به کول د بیماری د حالت نه علاوه او د سفر نه علاوه صرف یو پیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په کور کلی کې موجود د مسجد نبوي منشوي نبی علیہ السلام ځان لکړي او په کومه موقع چې د یو دوو قبیلو د یو دوو ډلو په منځ کې اختلاف و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صلح دپاره تللی د دغې صلح د وجې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د مسجد نبوي منځ لاړو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه منځ وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مانځله ونه رسېدو زما عزتمندو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معاملات ولې کړي د دې دپاره چې امت ته پته ولګي چې زمونږ دین اسلام دا صرف د عقاید او د عباداتو نوم نه دی بلکې دین اسلام دا نوم دی د څه شي د معاملات د معاشرت د اخلاقیاتو عقاید او عبادات دا دوی سي دین او درې سي دین معاملات معاشرت اخلاقیات نو زما عزتمندو په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع پکار ده او زمونږ څومره خاندانی معاملات چې دي او بلکې دا تقریبا 15 ورځې وشوې چې په یو 3 جرګو کې ما شرکت وکړو او په دې جرګو کې چې تقریبا څومره جرګې دي نو چرته د چا په دیندارۍ باندې ورانه نه وه دا حاجي صاحب خبره خو ټول اختلاف دغه دی چې د ډېره واخیسته او ما لږه واخیسته د زما حق و او زما له خپل حق رانه کو په دې باندې دا ټولې جګړې او فسادات نو چې عقوبت او انجام به مونږ وکتو نو په هغه کې به زمونږ معاملات خراب و د شریعت خلاف کو او ما په شروع کې عرض وکړو چې کله هم معامله د شریعت خلاف وي نو عقوبت او انجام د هغې جګړې او زما عزتمندو دا پردې حق وهل دا پردې حق تبا وهل دا ډېره لوی مشکلات دي په دنیا او په آخرت کې